بل ورځ تاسو به تقریر اورېدلی وایي ګورئ که نه وایي دومره مدارس غیر رجسټر دي او دا به مونږ په پاکستان کې بندو مدرسه به رجسټر کوي او که سینما جوړی نو اجازت دی درته او که چکله جوړی اجازت دی درته دا مه رجسټر کوه او که بچو ته قرآن ښی دا به رجسټر کوي ما تنګی زما مدرسه ده زه بچو ته قرآن ښیم ما ته په ملک کې رکاوټ دی او که ته چکله چلی نو تا ته رکاوټ نشته نو چې دا پابندي د حکومت یو ذمہدار کس دا تقریر وکړي که زه شل پیرې په منبر جواب کوم زما جواب د هغه برابرېدی شي ما ته ویلي ګیا اوسه مړه ته د جومات مولی ته زما څه کولی شي دا هغه علما وو چې هغې په اسمبلی کې وي نو هغه علما پسې په اسمبلی کې راپاڅېدل او په دې خوله ورله واپس دا جواب وویش ویلي وو که نه وی مدرسو کې دهشتګرد تیاریږي دا تقریر ما اورېدلی و دا په اسمبلی کې وزیر کړی و ښه نو چې وزیر وکړو زه د دې ځای نه جواب کولی شم په اسمبلی کې بسې څوک پاسېدلی و اورېدلی مو د مولانا فضل الرحمن صاحب بچې مولانا اسد محمود صاحب دامت برکاتهم العالیه په اسمبلی کې پسې پاسېدلی وی ما ته وښیه د کمې مدرسې دهشتګردي خوره کړې علما به علمای دا یاد ساتئ که په هر میدان کې دي دا به نه وایي چې دا سیاسي دی او دا غیر سیاسي دی نه په علماو کې به دا تفریق نه پیدا کوي عالم چې عالم دی او په هر میدان کې چې دی عالم د قوم رهنمایي کوي او دا تاسو ته پته نشته خیر تاسو کور یې دا ما ته پته ده چې څوک مدرسې چلی دا د هغې نه تپوس وکړه دا چې څوک په مدرسو کې جو مساجد او مراکز چلی دا معلومات د هغې نه وکړه کم از کم نوجوانانو توام دا ټولو توام ویورئ نوجوانانو چا چې د عالم توهین کړی دی که د هر عالم یې کړی دی دی به ما ته وایي ما د سیاسي عالم کړی دی زه هم چې د سیاسي دی کړی دی نو زم عالم وم حقه سیاسي عالم هم عالم وم څنګه چې دی د هغه توهین کړی دی زه د جومات امام وم دا توهین دی زمام کړی دی او په میدان محشر کې به سره دا حساب کو د دې پګړی کښې او به یې وینئ هلته به ودرېږو یو بل ته مخامخ ما د طارق جمیل صاحب تصویر هم لیدلی چې په خر پورې تړلی دا د یو عالم نه دی او ټول علما دا په یو پلیټ فارم ولاړ دی که په هر میدان کې عالم دی که په هر میدان کې دی که د سیاست په میدان کې عالم ولاړ دی زما د سر تاج دی تاج چې عالم دی او په میدان کې ولاړ دی قسم په الله دا ټول علما را جمع کوي تپوس دې وکړئ نن چې په پاکستان کې مدارس محفوظ دي او مساجد محفوظ دي او دینی خانقاهونه محفوظ دي دا د هغې علماو برکت دی چې کوم په اسمبلو کې ناست دا ما نه تپوس وکړه دا تا ته پته نشته ته د تماشګیري د نښې منځ ولې دا ما سره کښېنه دا حالت په ما راځي که دا علما په اسمبلو کې نه وی ما درته وویې که نه چې کومو ملکونو کې نشته دی نن د عالم په خپله خوښه تقریر وکړي دا نن چې زه په خپله خوښه تقریر کوم دا د چا خوښه نه ده خو الحمدلله واحد پاکستان داسې ملک دی چې په دې کې په اسمبلو کې علما ناست دي بل د علماو نه جبې راون غاړئ د علماو په شا روان شئ زه تاسو ته په لنډو خبره کوم د سړي به دا پګړی په سري که نه دا د نبی علیه السلام پګړی ده که نه زه به د دې پګړی سره د سود په بیل دسخط وکړم د زنا په بیل به دسخط وکړم د شرابو په بیل به زه دسخط وکړم او چې ومې کو نو بس وای خدایا دا عالم و ما دې مشر کړی و د سود په بیل دسخط کړی الله نن تېنه ته تپوس وکړه چرې به داسې ونه کړي دا د چا په مسله ولاړ دی نو تاسو سره تاسو ملګري شولئ سم بچو په ټیک ټاکو باندې شروع وکړل او څه وله پلار لارې ورکړي نو بچي م ضایع کړل بچي کېنوئ بچو په میډیا د علماو سپکاوی نه منم د عالم په سر پګړی پرته ده د خدای دپاره د علماو نه جبې او لاسونه راونغاړئ تباه به شو تباه دقه علما پاتې دي چې د قوم رهنمایي کوي قوم ته نیغه لار ښي د قوم رهنمایي کوي قوم ته نیغې لارې ښي نو بچي د بې حیایۍ نه منع کو بچیم علماو ته کښېنوئ دا درته حقیقت وایم ری وای دی علماو پسې پیزار ګرځوئ بچو ته خو وایي اسې پسې ګرځئ اسې
دا بی حیائی رانه نوتو والا دا وی ونیسی دا علماء لمنی ونیسی دا دا انبیاء وارثان دی چری بستا بچی تا غلط خونه ونه کی چریم نه زچی پا کم منبر ناسم پا کم مسلح ادریگم دا مسلح دا امام الانبیاء مسلح دا خواه دین زه غلط خونه نکوم دا د غلط خونی مسله نه ده بچی بم د دین برابریږي او دقه یو حل دی بچو نه موبایل واله او د بچو جوړ د علماء سره پیدا کړي بچی علماء لرا ولې نو تاسو د علماء نه تروي نو چې پلاری ناس یو پوسټ ورکی او د عالم تصویری او پګړی په سر تړلی او پلار هغه په خر پوری وتړي بچی وی پلار می تصویر ورکړي بچی شیر کی دا بچی به سبا د عالم قدرو کی دا بچی به د عالم قدرو کی چې پلاری د آیډی نه پوسټ ورکي کما خپل نه ویلی د ما به نو ویلی ما لیدلی دی خپل سره د پګړی می عالم لیدلې دی چې په خر پوری ول تصویر تړلې تب وای چې زما دا د اغه عالم ورکړو چې زما سیاسی مخالفو زوم ز ټیک شو ما د طارق جمیل صاحب تصویروم لیدلې چې په خر پوری تړل زمونږ د سترګو کې حیا پیدا کې خدا یا الله زمونږ د بچو کې حیا پیدا کې خدایا